بسم الله الرحمن الرحيم. الفصل الثاني نجد دویم فصل باب البكاء على الميت مانی. حاصل د حدیث دا دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام لعنت ویلې دی هغه ښځه باندې چې ویر کوي په مړي باندې ښه جړه کوي ویر ورته خلک وایي داسې ویرې کولو د مړي صفات بیانوي ته خو داسې وي یا زما ورور او یا زما پلانکی خلک وایي که نه دا ځانونه ډېرې عجیبه قصې کوي نورو ته چې د هغې د خبرې په ختمېدو سره نور په یو ځل په ژړا شي بیا بیا هغې ته غوږ شي بیا بیا هغه قصه کوي دا ډېرې فصیحې د کافر لورې نه 2-3 منټه بیان چې وکړي بیا چوپ شي بیا نور په یو ځل وژاړي هاي ټول وژاړي هغه چپې دي جړا ټیمه پورې بیا هغه شروع شي بیا خلک راشي کورونو ته پلانکی کو داسې مزېدار وي روکو پلانکی خو داسې وکړو هغه هم د دې دپاره یې کوي چې بیا مې خلک وروستو بیان وکړي چې دې داسې ویر کولو نو په دغې د نبي علیه السلام وایي په دې لعنت دی او دا خو لا برېده لکې دا کومې زنانه چې ورته غوږ دي که نه په دغه هم لعنت دی وایي اصل کې لانجه دا ده چې زموږ زنانه پردو مړو لځي او خامخا به ځي که نه ځي خلک پرې خفه کېږي سر دی هیڅ هم دی نه دی ګر چاپېرې کټونه اچولي ورته ناستي یا ویر کوي څوک نور یې اوري او یا قلارې غاړې ته ناستي خپلې قصې رانیولي خلک به کې ځان لنګین دي خوښوي وګورئ عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم النائحة نبی علیہ السلام لعنت ویلې په نائحه باندې چې هغه د مړي صفات بیانوي او جاړي والمستمعة هغه زنانه چې دي نائحې ته غوږ ایښي په دواړو لعنت وان سعد بن ابي وقاص رضي الله تعالى عنه دلته د عبد صالح بیان کوي ښه نبی علیہ السلام وی تعجب دی قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عجب للمؤمن مومن د پاره تعجب دی یو روایت کې وی لامر المؤمن د مؤمن کار عجیبه کار دی څنګه کچری ته خیر ورسیږي د الله حمد بیان کی شکر ادا کی نو بس دام خیر دی او کشر ورسیږي د الله حمد بیان کی او صبر وکي دام خیر دی بهر حال ورته سره خیر دی عجب للمؤمن ان اصابه خير کچری د ورسیږي څه خیر او خوشاله شي حمد الله د الله حمد بیان کی اوس مفتی سید قمر صاحب راغلی مدد الله العالیه زلک لیټ مشو نغوم په دې باندې خبره وکړه چې خپل زړه به نظر وکي ډېر عجیبه خبره وکړه خپل کردار ته مو ګوره چې زما خدا قرباني نه دی او زه دا کوم او زه دا کوم زه دومره مطالعه کوم زه دومره درسونه کوم دې ته مو ګورئ په خپل زړه نظر واچوه للهیت شته که نه اصل شی خدا دی نو که چېرې اړه کې دي للهیت وموندلو وی بیا پې حمد ادا که بیا الحمدلله ووایه بیا شکر ادا که 2 فیدې وی یوه فیده د زړه په دغه کیفیت به ته استقامت میلاو شي لئن شکرتم لازیدنکم دویم د خودغرضۍ او د یعنی د ریا او د تکبر نه به د آینده لپاره الله وساتي دفع مضرات شو او که زړه کې د نقصان وموندلو چې زړه کې خو کمزوری یم د توبه وباسه فورا استغفار وکړه او تائب تم 2 فیدې دي یو ګناه معاف شوله التائب من الذنب كما التائب مغفور مغفرت دی وشو یو نفس ملامتیا باندې او استغفار دی وکړلو ګناه دی ختم شوله داغه مزرت نه لري شو او الله پاک به به د بار استزل ټیک کیدا تنفر اعلی وګورئ ان اصابه خير حمد الله وشكر تخم ویلو وإن أصابته مصيبة حمد الله وصبر فالمؤمن مؤمن چې یجر في كل أمره د اجر ملاویږي بهر حالت کې حتی فی اللقمه تر دې چې نوړی يرفعها الى في امراته چوچتې د خپل خزي خلیتا خزل نوړی خلک ورکی د خلک محبت د پاره کوي په دې سبب ملاویږي نو د مؤمن په اجر تعجب ته شهوت کا خپل خواهش پوره کوي هم سبب ورته ملاویږي خو اعلی شنیت ور سره دام کې چې سبب راته ملاوي شي پوهیږي کنه وعلى انس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مؤمن الا وله بابان ولې چې هر مؤمن د بارا اسمان کې 2 دروازې بر ګوري
یو دروازه کې د الله د طرف رحمتونه د باندې راوريږي نه د رزق راځي او بل دروازه کې د نیک اعمال خيږي برا مې چې کله دا وفات شي کنه نه دغه دواړه دروازې بجاړي او که غلط خلق وفات شي کنه نه باغه مانی و دروازه نه جاړي نو هغه مبارک الله وی فما بکت علیهم السما اسمان به د سره ونه جړل یوه دروازې منه جړل او چې مؤمن وي جاړي به قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مؤمن الا ولو بابان نشته یو مؤمن مگر دغه بار دو دروازې وي باب نیو دروازې وي يسعد منه عمله چې هیږي د دې دروازې نه د نیک اعمال الیین تا وباب بل دروازې وي ينزل منه رزقه من ویلی الیین مبارک چلتا نیک اعمال د خلقو خيږي ور سره التا روح خيږي برا وباب ينزل منه رزقه را کوزي کې دغینه د رزق فاذا ماتا کله چې سړی وفات شي بکیا علیه دوړه دروازې بجاړي فذلك قوله تعالی فما بكت عليهم السماء والارض ونجل بدیو باندې اسمان او زمکی اسمان کې دروازه ونجل او زمکی په کوم ځای اعمال کړیو دا خبرم واوري کوم سړی چې وفات شي اسمان کې به دغه دوه دروازې جاړي په کوم زمکه باندې نیک اعمال کړی دغه زمکه به جاړي دغه ځای به جاړي نو بده سي بد سړي باندې یو منه جاړي وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مولوی صاحب دل درته دې خبره بیان کړي د کوم مسلمانم چې دو بچي دا وفات شي دوا نو دا سره به جنت ته داخلي کې دو بچي ځان لمخ کې لګلیو په ژوند کې بچي وفات شوی دي نو کدا څټه وفات شو جنت ته وځي حضرت عائشہ ته فرمایي کله چا یو بچي وفات شوی دی الله رسول به نبی له صلوات و سلام ورته وي هغه بم دا حکمي او یا موفقه یا غزنانا چې الله پاک درته دغه شاندنی کو خبرو د سوال کولو توفیق درکې ورته وي د الله رسول کله چا یو بچیم نه یو بچی د سرین زکه د حضرت شیخ په بچی نو نبی له سلام ورته جواب کی وي هم زی فرته مکانا چې زه وفات شم د دینه به بل غټ غم چي ته رسی نظم په وفات به د غم رسیدلې څنګه خلکو ته د بچی په وفات رسی نظم به ظفر شم کنه غیله تسلی ورکړه لکه ګورئ لنډه دار دا ما مخکې مضمون سره لګي تر چې لکه زمنګ د مضمون سره د څه تعلق دی مې په دې غم تکلیف کې تا ته ثواب ملاويږي کنه خو چې ته به صبر وکي دا استاد جنت ذریعہ جوړيږي استاد څو قریبي وفات شونه وعن ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان له فرطان د چا چې دو فرتو فرت کست ویل کېږي چې د لخر نمخ کې وزې دلال شي الته ورلا سیستم برابرې تنظیم ورلکې دلته د مراد یو بچي وفات شو دو بچي من امتي زما د امتنا ادخله الله دلبا الله داخل کی به ما د دې دو بچو په وفات په وجه جنت فقالت عائشه حضرت عائشه ورته فرمایي الله رسوله فمن كان له فرط من امتك کله چا یو بچي وفات شوی دغه بچون کې ستاد امتنا یعنی دی امتی قال نبی علیہ السلام ورته فرمایي ومن كان له فرط د چا چې یو بچي وفات وي یا موفقته هغه دغه حکم دی موفقه معنا یا غزنانا چې الله پاک درته داسې صحیح د خیر د سوالونو توفیق درکړي نو زمنګ دین زید دسم نقل لې چې هغه حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها سوال دی د نبی علیہ السلام جواب دیو موږ ته په حکم معلوم شوی هغه نه یو دام دی فقالت حضرت عائشہ ته فرمایي فمن لم يكن له فرط د چا چې یو بچیم نه وفات شوی صاحب امت کی مخکې ځان نه لګلې قال نبی علیہ السلام ته فرمایي فانا فرط امتی زد خپل امت فرط مکنا زګ زما امت ته چې زما سیرت بیانېږي زما سیرت ګوري او زما وفات و تراشی په کتاب کې په بیان کې او دا باغی خفشي چې نبی علیہ السلام وفات کېدل په دوران کې صحابه خبو دي سړی زړه خفشي هم دا غم کافی دی کنه دیو جن سیرت بګوري ښا رای یصابو بمثلی دیو ته نه رسیږي زما د غم بشان غم زما د جدائی کم غم دی
د وفات کوم غم دی نو هغه په دغه وخت کې موجود وي او ګرستو خلک راځي او دغه واقعه ګوري اوري او په خبشي. وعن ابي موسى الاشعري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ملي سب کله چې دی وسړي بچي وفات شي الله سره د علم د برشتونه د بوس کوي زما د بنده بچم قبضه کړلو او د جواب کې وی جنام ورته وی زما د بنده د زړه میوم قبضه کړله بچي خو د زړه میوي او ته وی جنام کنه وی زما بچی څه ویل سره د علم د بوس کوي جی هغه استحمد بیان ولو ان لله وانا الیه راجعون ویل الله ورته وس اعلان د ثواب کوي څه وی دا غزما د بندر بار یو کور جوړ کی جنت کې او بیت الحمد نوم ورلکې دی بیت الحمد چې تقریبا غم په وخت کې د حمد بیانولو لہذا بدله کې وته د شان کور جوړ کی ګورئ نو کور جوړېدل جنت کې دا دومره اهم نه ده څومره چې جنت تتلل اهم دي ته چې لکه په جنت کې به یو کور څه کې بھائی کور باندې څه کې خبره نه ده جنت تلاړي دا کور خبره خو کې رسنۍ دي اهم انتهي زیات اهم دار جهنم نغلاس شولې جنت تلاړي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا مات ولد العبد کله چې وفات شي بچي د یو غلام د یو بندا قال الله تعالى لملائكته قبضتم ولد عبدي فيقولون نعم فيقولوا قبضتم ثمرة فؤاده فيقولون نعم فيقول ماذا قال عبدي بنده مثل فيقولون حمدك واسترجع إنا لله ولا فيقول الله ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه نمر لكيد بيت الحمد. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم چاته څه تکلیف ورسېدل جی څوک وفات شو او بل ورله تعزیت ورته وکړلو تسلی ورکړه څومره ثواب چی دغه کس ته کم کس چې څوک وفات شوی دی بده غم ورته کوم ثواب ملاو شوی کنه تعزیت کوون کې دغه شان ثواب ملاويږي الکه اوري کنه تعزیت تشرواج مګنئ تعزیت ثواب وګنئ څومره ثواب دی پکې چاته چې تعزیت کې کم غم ورسېدلې دی کاغه په دې غم صبر کړي وي څومره ثواب ورته ملاويدلو نکه عمرته ته په تعزیت ملاويږي ډېر سعادت خبره ده ګوره. من عزا څوک چې تسلی ورکي مصابن هغه کس چې مصیبت کې مبتلا شوی ورته وي خپکیګما لکه دا طریقه الله تعالی په دې مصیبت باندې اجر درکې الله بل دنیا او آخرت کې بدلی درکې دا تسلی ده او بس کوم الفاظ باندې تاغه متصلا کولې شي بس دغه تسلی ده اځ ور سره کې نه راکې نزان سي وګرځي غم ولا غلط کې فلو مثل اجره دته به ملاویږي په مثل اجر دا رواه الترمذي وابن ماجه امام ترمذی فرمای هذا حدیث غریب لا نعرفه مرفوعا زدا حدیث نه بیجن مچدا مرفوع روایت دی مگر من حدیث علی ابن عاصم الراوی نے بیجن هغه مرفوع بیانای وقال ورواه بعضهم عن محمد بن سوقه بهذا الاسناد موقوفا بعض خلق روایت کړي د محمد ابن سوقنا هم بدی سند سره موقوف نه دی بلکې مرفوع نه دی بلکې موقوف دی عبد الله بن مسعود بانی ونبي رضي الله تعالى عنه ونبي برزة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس مفهوم دا حدیث تا دی دیو زنانه بچي وفات شي یو تر حمل په دوران کې څه تکلیف ورسي بهر حال او بل کسره شغیله تسلی ورکی اغه تعزیت وکي الله پاک بہت د جنت لباس واچي دومره ثواب د تعزیت کې بهرحال د دوړو احادیثو کې د تعزیت ثواب بیان دي. وعن ابي برزه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عزا څوک چې تسلی ورکی تعزیت وکي ثقلا هغه زنانه ته چې داغي بچي وفات شوی کوسیه بردن تبوا چول شي صادر په جنت کې رواه الترمذي وقال هذا حديث غريب. وعن عبد الله بن جعفر قال لما جاء نعي جعفر
مړي صاحب کله چې خبر د مرګ د حضرت جعفر رااله او دغه شان ور سره زید ابن حارثه او عبد الله ابن رواحه تاسو واقعي اوریدلی کړه نمبر په نمبر یو مشر جوړیدل او شهید کېدل او به په څلورم نمبر کې کمان چې خالد ابن ولید سنبال کړلو نبی علیہ السلام فرمایل جوس سیف من سیوف الله دا الله توری کمان سنبال کو بس هغه کې به جنگ وګټلو چې هغه مشر شو نو د حضرت جعفر د مر خبر را لې نبی علیہ السلام جمعات کې ناشته او تعزیت تکا نبی فرمایل اسنو لآل جعفر طعام لآل جعفر طعام جعفر آل بار اهل بار طعام برابر کړي ولی فقط اتاهم ما يشغلهم زګدیو تراغله هغه شی چې دی وی د خوراک تیارولو نه مشغوله کړي یعنی د دنې دی وزګاره او دا یو مسله چې ډو ماته لغوه کېدی ملي چې کم کور کې چې فوتګي وشي کنه موږ ویلیو زنانه بخاون مانی څلور میشته ولس ورځي سوق مناوي او دغه نو کور نور خلک بدري ورځ پوري نو بدغه دوران کې د خلک خپوي پغم کی ورسره ملمانی راځي تعزیت دی وتګي نه نه وزګار دی خبرې ته چې خوراک تیار کی نو خلق پکار دا چم گاون له پکار د چې دی ول د خوراک بندوبست کوي نو یو دی ول د خوراک د بندوبست کولو کوم حکم دی دا سنت دی حدیث نه ثابت شوه سنت باندې عمل کول دي چې څوک مړی کور د بار خوراک برابرې دویمه خبره ده چې مړی د کور والو د بار خوراک بیانول دا هم تعزیت دی د تعزیت مخکې دوه حدیثونو کې بیان وشو غم ولا بشان وته ثواب ملاويږي الله پاک ورته جنت لباس ورچي دا دوا ثواب د تعزیت بیان شوی نو د مړی کور ولا ته خوراک بیانو تیارول صدقم ده سنت صدقه هو الریډي ده سنت طریقم ده ورسره تعزیت هم ده دا مسله وشوه به مړی په کور کې خوراک بندوبست کول خیرات کول درې ورځې پورې دا منه ده ځکه خوراک خیراتونه تیارول او پروګرامونه کول لا په خوشحالي کې کیږي او دی بغم کې دي سوق کې دي درې ورځې پورې نو شریعت دیو د دې نه منع کړی دي نو سوال لري ملمانه راغلي څه بکی نو دا غي د بار حکم دغه دی چې کم چم گاوند دی هغه به ملمنو بندوبست هم کوي ودی کې ثواب ورته ملاويږي نو بلکې اول حکم دار د سره واوري اول حکم دار کم ملمانه راځي یا د کم چم گاوند خلق دی ا دې روټي تني ساري خپل کورونو ته دی واپس کیږي تعزیت یو کړو بزیدي کنه جنازه یو کړو بزیدي نه دي ساري کی کڅوک د لری نه راغلي نشیتلله ناغه د بار به دیم حکم متوجي دي هغه دا چې د چم گاوند خلق دی ولا خوراک راوړي او کله دی حکم نه د بل مخ کې ګونو لا به بهتري خپل د خوراک غم دی وکي چې د لوټلو کې اخري چیرته د نور خلکو کلال شل ته خوراک وکي کنه شوتلله ندري حکم دا جوړ کړي چې دغه گاوند خلک دی ولا خوراک راوړي دا تعزیت د څنګه چدلته او قدام مو نشو ملمانم دي تللی نشي یو بل ځای ته خوراک لنشي تللی دوا خلکو خوراک رانوړل درې لری خلک د ملمانه دي نو المسوب خو ضروری دي نو اوس مجبورن جایز د مړی کور والو د بار چې دي مستوب وکي خو بنیت د خیرات به نه کوي بنیت د پروګرام به نه کوي خلک خوشحالي کوي دي او ته خوشحالي کې نه دي مجبوری ده خدا درې څلورم حکم به وجه مجبوري دی ښا بکار دا چې څوک مړی کور په دې نه مجبوره کوي خو که مجبور کړه غمل معنی دي به منه ګناګاری کې درې ورځې کې غوډه شن د خوراک بندوبست وکي په دې خبره پوه شولې یو بل طریقه خلکو کې رایجه ده تاسو اوریدلی هغه ته میچوال انشورنس ویل کیږي تاسو به انشورنس نو اوریدلی انشورنس ناروا ده خو د دې ابتدا پسې نیتمانه شوی ده او د دې چې کوم ابتدایي صورت ده کنه هغه جایز صورت هم ده هغه ته تامین باهمی امداد ورته ویل کیږي عربی کې امداد ته څه نه وایي انشورنس ته تامین وایي برحال خپل منځ کې یو بل امداد کول دي دا د انشورنس یو قسم دی او دا جایز دی طریقه کار څه دی دغه محلي ولا خلک داسې کې مېش په مېش روپۍ راغونډي یو فړی جمع کړي
به چې کوم کور کې فوتګي وشي نو څومره خرچه چې کیږي هم د دې فند نه کوي د میلمنو میلمستوب کوي د دې فند نه دغه شان د قبر وغیرہ کار پکې کوي څوک پکې سر میلمستوب کوي نو دا جایز ده کنه نو بالکل جایز ده د باهمي تعاوني بیمه ورته ویل کېږي خپل منځ کې دی بل سره تعاون کول کوم بیمه ده میچوال انشورنس ورته انګلیش کې ویل کېږي نو دا جایز ده حضرت چې کوم د انشورنس بیان کړی دی یو صورت جایز ده لیکلی او دا څه چې ما ویل چې دا ابتدا د انشورنس د دې نه شوی دی پکې لیکلی دي الله پاک دې موږ له عمل کولو توفیق راکړي کنه لګ نور ویو